أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظیم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 3 د سپاری رکو نمبر 2 او د سورت رکو نمبر 34 آیت نمبر 256-257. لا اکراہ فی الدین نشت دی زبردستی فی الدین پدین کے حس زور زبردستی او جبر نشتا. د دې آیت په دې الفاظو باندې بعضی د دین ناپوهان او ناواقف خلق اعتراض کوي چې الله وی چې په دین کې زور زبردستی نشته دی، یعنی څوک په زور مسلمانو لنشي چې د چا په سر باندې ټوپک کېږدي وته وایه کلمه ګورې شیندم دله دا سر. په دین کې زبردستی نشته دی. نو بیا دا د جهاد فی سبیل الله، د قتال فی سبیل الله، د الله په لار کې د جهاد او د قتال د حکم را لېږلو څه معنا؟ جهاد خو توره ټوپک تماچا د غزور زبردستی ده کنه. نو جهاد او قتال خو ټوله زور زبردستی ده، هغې کې خو نرمي نشته سیبه، خو ټوله سختی ده. بیا چې جهاد او قتال کې زور زبردستی ده او دی خو الله وی چې په دین کې زور زبردستی نشته، نو دا خو د قرآن د جهاد د آیتونو د دې آیتونو سره تعارض او مقابله راغله. نو جواب دا دی چې لا اکراه فی الدین دا آیت په خپل ځای صحیح دی، په دین کې زور زبردستی نشته دی، او د جهاد او د قتال آیتونه چې راغلي دي هغه په خپل ځای صحیح دي. په دې دوانو آیتونو کې ټکراو تعارض او مقابله نشته سیبه. وجه دا ده په اسلام کې چې کوم د جهاد فی سبیل الله یا د قتال فی سبیل الله کوم احکامات راغلي دي چې تاسو د کافرانو سره وجنګیږئ او جهاد وکړئ، نو دا د جهاد او د قتال حکم چری هم د دې دپاره نه دی چې کافر په زور باندې مسلمان کو په اسلام کې داخل کا. مسلمان او مجاهد ته چې الله د جهاد حکم کړی دی نو د دې دپاره نه دی کړی چې په زور باندې خلق په اسلام کې داخل کا او مسلمانان یې کا، بلکې د جهاد او د قتال فی سبیل الله دا حکم چې راغلی دی د کافرانو سره، نو دا د دې دپاره راغلی دی چې دا کافران په دې ځمکه کې فساد خوري، شر جوړي، بے گناہ خلق وجنی، ظلمونه کوي. نو الله مسلمان ته د جهاد حکم وکړو چې دغه کافرانو سره جهاد وکړه چې ظلم ختم شي، قتل و قتال ختم شي، او د کافرانو د بے گناہ خلق وجل او فساد ختم شي سیبا. نو جهاد د فساد د ختمولو دپاره دی، نه چې کافر په اسلام کې په زور زبردستی د داخلولو دپاره دی. قرآن کې الله ښکاره اعلان کړی دی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، دا کافران په دې ځمکه کې د فساد کوشش کوي، فساد خوري. والله لا يحب المفسدين، او الله فاسدان خلق نه خوښوي. نو د جهاد او د قتال حکم دا د فساد د ختمولو دپاره دی، د ظلم د ختمولو دپاره دی، د جبر د ختمولو دپاره دی، نه چې په اسلام کې څوک د زور د زبردستی سره د داخلولو دپاره. او بل دا وجه هم ده چې ګوره قتال فی سبیل الله کې او جهاد فی سبیل الله کې د هغه چا د وجلو حکم بالکل نشته، څوک چې جنگ جګړه نشي کولی او د اسلام په لار کې رکاوټ نه وي. لکه د مجاهد دپاره حکم دادي که په جهاد کې د مخې له زنانه راغله نه به یې وژني، که ماشومان راغلل نه به یې وژني، که بوډاګان راغلل نه به وژني، که بیماران ګوډان شلان راغلل نه به وژنې کېږي. په جهاد کې به هم نه وژنې کېږي. دغسې
د کافرانو رهبران پیشویان چې کوم د هغوی ملیان او علما وي سیبه نو هغه هم په جهاد کې نه وجل کېږي ولی دا خلق په اسلام په خورولو کې رکاوټ نه دی د اسلام په خورولو کې رکاوټ هغه کافران دي چې هغوی د اسلام دشمنۍ ته ولاړ دي سیبه نو اسلام دغه فساد د ختمولو دپاره د جهاد حکم ورکړی دی نه چې په زوره باندې د چا د مسلمانولو دپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو ځای کې موجودو یو بوډۍ زنانه ولیدله چې هغه کافره و مشرکه وه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین و بادشاه په دغه وخت کې نو دغه زنانه ته وی ابې کلمه ووایه او مسلمانه شه دعوت یې ورکو د اسلام نو هغه بوډۍ ورته وی یا امیر المؤمنین انا عجوز کبیرة والموت الی قریب زه خو ډېره زیاته بوډۍ شوې ما او مرګ مې ډېر رانږدې دی مطلب یې دا و چې ټول عمر مې د پلار نیکه په دین کې تیر کړی دی نو اوس په دې مرګ ته نږدې شوې ما او ډېره زیاته بوډۍ شوې نو د پلار نیکه د دین نه مې مه اړوه هغه کفر او شرک ورته د پلار نیکه دین ښکارېدو کنه نو حضرت عمر ورته زور زبردستي ونه کړله وی پرېښوده ولاړل ته دعوت یې ورکړلو لیکن هغې ته داسې ونه وی چې شابه کلمه ووایه او زور یې پرې رانه وړو صاحبه نو اسلام د جهاد حکم په زوره باندې څوک په اسلام کې د داخلولو دپاره نه دی رالیږلی صاحبه بلکې د جهاد حکم د فساد او د ظلم د ختمولو دپاره دی نو د جهاد او د قتال د آیتونو د لا اکراه فی الدین سره هیڅ قسمه تعارض نشته او د دې مثال داسې دی د قتال او د جهاد فی سبیل الله لکه څنګه چې په دې دنیا کې موذي زناور لکه مار لړم دا وغیره وجل چې څنګه جایز او روا دي دغسې د دې کافرانو دا وجل هم جایز او روا دي دا موذي زناور دي صاحبه خطرناک زناور دي په مخ د ځمکه باندې بې ګناه مسلمانانو ته ضرر او نقصان رسوي وګوره په فلسطین کې صاحبه دا څه ظلمونه او ستمونه وشو د افغانستان په خاوره 40 کاله وینې توی نه شوې صاحبه دا د کشمیر په خاوره 15 کاله وینې توی او چې لاسونه به تویږي دا کافران د شر او د فساد جړلې دي جړلې نو الله د جهاد حکم د دې دپاره رالیږلی قد تبین الرشد من الغی الله وی هدایت د گمراهۍ نه بالکل واضحه شوی دی اسلام د دنیا د اسلام رڼاګانې د دنیا په ګوټ ګوټ کې خورې شوي دي نو سم کو څوک اسلام نه قبل یو ایمان طرف ته نه راځي نو ځان په تباهۍ کې اچوي صاحبه فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چا چې د شیطان نه کفر وکړو انکار یې وکړو د شیطان لاره پرېښوده او د الله په ذات یې ایمان راوړو فقد استمسک بالعروة الوثقى نو الله وی د منګولې خښې کړلې په هغه مضبوطه کړی او مضبوطه رسۍ سره یو مضبوطه رسۍ ده که نه او په هغې کې کړی هم ده دا ګول کړی وي د ټرالو په دې رسۍ کې نو هغې نیولې کېږي ډېر مضبوطیا سره او چې پړې ور واچوي نو زور ډېر پټ مضبوطیا سره اخلي نو دا مضبوطه کړی یو څوک په مضبوط منګولې پې خښې کړي او مضبوطیا سره ونیسي نو دا رسۍ شلیږي نه دا کړی وځي نه او دا سړی به غورځېږي نه صاحبه ولی هغه کړی مضبوطه نیولې ده نو چا چې د اسلام دا رسۍ یعنی د اسلام دا احکامات او دا قرآن په دې باندې منګولې خښې کړلې او مضبوط یې د اسلام احکاماتو نیول نو دی به چېرته هم نه په ګمراهۍ کې غورځېږي او نه د جهنم په کندو کې او چې نه یو څوک دغه رسۍ او کړی په خپله لاسونه سس کړي او پرېږدي نو به څوک غورځېږي نو دی خو په خپله ځان غورځي نو چا چې د اسلام دا رسۍ په خپله پرېښوده اسلام ته خیرباد وي مرتد شو کافر شو د اسلام نو ځان یې په خپله د ګمراهۍ او د جهنم په کندو کې وغورځوو لن انفصام لها د اسلام دغه رسۍ او دغه احکاماتو له پرې کېدل او شلېدل نشته والله سمیع علیم الله اوریدونکی ذات دی او خبردار ذات دی نو بنده چې څه وایي نو ډېر غور او فکر دی کوي ښه بې احتیاطه به ژبه نه خوځئ یو اشکال پکې دام دی صاحبې بعضې خلک وایي چې په اسلام کې زبردستي نشته که نه لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستي نشته
نو بیا د قاتل نه دا قصاص ولې اخیستل کیږي؟ د غل نه دا لاسونه ولې پرېښودل کیږي؟ او طالبانو په غزوړ حکومت کې اوس خو نه کوي، خو په خلکو باندې په زور ګیري ولې پرېښودي؟ او دا ښځو ته په زور باندې تاسو بورقه ولې ورپسې روئ؟ لا اکراه په دین کې خو اکراه نشته، نو تاسو ولې زبردستي کوئ؟ نو یاد وساته لا اکراه فی الدین مطلب دا دی چې څوک په زوره په اسلام کې داخلولی نشي. کافر ته ویلی نشي چې شابه کلمه وایه ګورې وژنم دی، خو چې یو چا په خپله اسلام ته غاړه کېښوده او مسلمان شو، کلمه یې وویله، نو اوس په د کلمې د لاندې ژوند تېرول ضروري وي، او چې نه تېروي د مسلمانانو قاضي دې پې سر وګرځئ، سرکونډی دې پې واړئ صاحبه، د غاړه یې ښودې د اسلام ته. تا دا کلمه سره ویلې ده چې بورقه نه پسرې، تا دا کلمه سره ویلې ده چې ګیره نه پرېږدي، تا دا کلمه سره ویلې ده چې مونځ نه کې، تا دا کلمه سره ویلې ده چې زکات نه ورکې، تا دا کلمه سره ویلې ده چې حج در باندې فرض دی او نه کې. چې اسلامي حکومت وي او مسلمانان په اسلامي احکاماتو عمل نه کوي، قاضي به داسې داسې سزاګانې ورکوي چې په خیال کې نشي راتلی صاحبه، چې په زوره به پې مني. ولې؟ ته مسلمان چې مسلمان او د اسلام په دایره کې دننه راغلی، بیا به د اسلام مطابق زندگی تیرې، ځان نه به زوړ انګریز نه جوړی صاحبه، چې هسې په نوم باندې مسلمان او نور صاحبه د کافرانو په شان کارونه کوه. نه، نو دا لا اکراه فی الدین دا مطلب دی صاحبه، دا په دین کې زبردستی نه ده، دا خو چا چې دین ته غاړه ایښودې ده هغه ته دین ورښودل دی او په هغه باندې منل دي. نو د لا اکراه فی الدین به دا مطلب نه اخلي صاحبه چې یو څوک مسلمان دی او ته ولې وایې چې په دین باندې عمل وکړه، چې مسلمان دی نه ویل چاته هندو ته به وایې چې راشه مونځ وکړه او زکات ورکړه وغیره. الله ولی الذین آمنوا، الله ملګری دی او دوست دی د مؤمنانو. یخرجهم من الظلمات الى النور، الله د مؤمنانو دوست دی او الله نور والا رڼا والا ذات دی. نو دا خپل نیکان مسلمانان بندگانم د کفر او د ظلم او د جهالت د تیارونه د اسلام رڼاګانو طرف ته راوباسي، د اسلام ښکلې رڼاګانې ورته ښیي. والذین کفروا، وڅوک چې کافران دي، اولیاؤهم الطاغوت، نو د هغوی دوستان شیطانان دي، د کافرانو مرګري شیطانان دي. یخرجونهم من النور الى الظلمات، او دغه شیطانان به دي کافرانو لره د اسلام د رڼاګانو نه د کفر او د شرک په تیارو کې ورغورځي او وروابچي، جهالت طرف ته راکاږي، کفر او شرک او ظلم طرف ته راکاږي، دنیا کې په گمراهۍ کې اخته دي او آخرت په د بربادۍ ځای به وي. اولئک اصحاب النار، نو کافران خاوندان د اور دي، د دوی ځای جهنم دی، هم فیها خالدون، همیشه به په دغه جهنم کې وي. کافر چې په کفر مړ شو او کلمه ونه ویله، نو دی به همیشه همیشه دپاره په جهنم کې داخلیږي او بیا د جهنم نه واپس وتل نشته. او مسلمان کار څومره ګناهګاري او توبه وویستل او توبې سره مړ شو، نو امید دی چې الله یې ډایرکټ جنت ته داخل کړي. او کبي توبې نه مړ شو او غټ ګناهونه یې کړي وو، نو که الله وغواړي معاف یې کړي او که الله وغواړي د خپلو ګناهونو سزا به ورکړي او بیا به یو نه یو ورځ د ایمان په برکت باندې د جهنم د عذابونو نه راوباسي او جنت کې به داخل کړي. لا اکراه فی الدین، نشته دی زبردستی په دین کې. قد تبین الرشد، په تحقیق سره جدا شوی دی هدایت من الغی د گمراهینا. تداسې ویل شي قد تبین الرشد، په تحقیق سره واضح شوی دی هدایت من الغی د گمراهینا، یعنی گمراهی او هدایت دومره واضح شوی دی چې هر چاته پته ده چې دا گمراهی ده او دا هدایت دی، هر سړی په ښه او په بد باندې پوهېږي صاحبه. فمن یکفر بالطاغوت، پس هغه څوک چې کفر وکړي په شیطان باندې، پس هغه څوک چې کفر او انکار وکړي د شیطان نه، د شیطان د طریقو نه، ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله تعالی باندې، فقد استمسک، نو په تحقیق سره د منګولې خښې کړلې، په مضبوطیا سره یې ونیوله، بالعروة الوثقی، په هغه مضبوطه کړۍ باندې یا په هغه مضبوطه رسۍ باندې منګولې یې خښې کړلې.
لن فصام لها چې نشته دی شلیدلو نشته دی پرې کېدلو د دغه رسۍ او کړۍ لره دغه رسۍ او کړۍ د اسلام پرې کېدونکې نه ده والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکې ذات دی با خبر ذات دی الله ولی الذین الله تعالی دوست دی د هغه خلکو آمنو چې ایمان یې راوړی دی یخرجهم الله روباسی دوی لرا من الظلمات د تیرونا د کفر او د شرک او د جهالت د تیرونا الى النور رڼا طرف ته د اسلام رڼاګانو طرف ته والذین کفروا او هغه خلک چې کفر یې کړی دي اولیاءهم الطاغوت مرګري د دوی شیطان دی یخرجونهم من النور چې روباسي دغه شیطان دوی لرا اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی شیطانان دي مرګري د دوی سرکش شیطانان دي یخرجونهم چې دغه شیطانان روباسي دي کافرانو لرا من النور درنانا د اسلام درنانا الى الظلمات تیرو طرف ته کفر او شرک تیرو طرف ته د کفر او د شرک تیرو طرف ته اولئک اصحاب النار هم دغه خلق خاوندان د اور دی اور والا دی جهنم والا دی هم فیها خالدون دوی به همیشه وی په دغه اور کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.